مې د خولې وځي کله زیات او کله کم وځي مې د خولې وځي کله زیات او کله کم وځي او نه مې شي یقین چې د زړګي نه به مې غم وځي او ما ته د څوک لږه طریقه د ضبط وښایي خوله باندې خو لاس ږدم خو د سترګو نه مې نه موځي د باچا ستاسو ډېره زیاته مننه کومه ډېره مهرباني چې تاسو زما خواله رالی او زما د دې ماتو ګوډو ټکو د اورېدو دپاره د ملګرو سره د شریکولو دپاره نو زه کو په هر قسم الفاظو کې ستاسو شکریا ادا کړم نو هغه به کمه د ملګرو سره اوس دې ساعت کې یو غزل بل شریک کړم چې وایي دا زړه مې داسې ګډوډ دی بې کوره دی خفه دی دا زړه مې داسې ګډوډ دی بې کوره دی خفه دی او چې هر سړی یوازې دی بې روره دی خفه دی او هلکه زه چې لاړ شو نو تپوس خو به تې وکړو هلکه دا ماشوم چېرته بې موره دی خفه دی او ما وګورئ د کیس ته شجرې نه خو به نه یم به خو نه یم دا زړه مې مین شوی په یو توره دی خفه دی او غلطي لکه ادم ته په یو دم وشوه نو ځکه رایستې د زړه نه وچ په زوره دی خفه دی او هر څه یې ترې اغوستي اوس یې لارو کې راکاږي پښتون کاکا تنګ شوی د دې اوره دی خفه دی او کیسه مې ورته ټوله تېره کړې ده خو ګونګ دی پر هر راته ښکارېږي چې په نوره دی خفه دی امجد فرهاد صاحب خپل نوم او د کوم کلي اوسېدونکي او خپل پوره تعارف چې دی هغه د ملګرو سره وکړئ. زما نوم امجد دی فرهاد مې تخلص دی او د ملاسر کلي اوسېدونکی یم او په سرکاري سکول کې استاد یم د درس و تدریس د شعبې سره چې دی نو وابسته یم د تېرو 3 کالو راسي. امجد صاحب تاسو شاعري د څومره وخت نه کوئ؟ نو شاعري خو باچا تقریبا د 2011-12 نه را په دې خوا باندې ما شروع کړې ده سنجیده شاعري چې کومه ده. اول خو دا چې کوم جراثیم و دا د وخت نه و 2009-2008 کې ما ته پته لګېدلې وه چې زه دا کار کولی شم خو ما به په اکثر ملګري تنګول هغه سنجیدګي هغه نه وه راغلی هغه بیا د 2012 نه په دې خوا باندې چې دی نو راله او ما چې دی نو زه سیریس طرف ته رالم سنجیده طرف ته ما سنجیده شاعري شروع کړه. سنجیده شاعري تاسو وایئ چې 2012 نه ما شروع کړه دا اوس 2019 دی نو کاپي شاعري به م کړي څه کتاب میتاب هم پوره کړی دی؟ نو انشاءالله مواد چې کوم دي نو هغه خو کاپي جمع شوي دي خو کوشش مې دا دی چې ته ښه پلیټفارم سړي ته میلاو شي یو ښه پبلیشر یا یو ښه دغه سړي ته میلاو شي چې د هغې په وساطت او د هغې په بنیاد باندې سړی په مخ کې باندې دا قدم پورته کړي د کتاب ده نو زیاته به غوره وي. نو ما فلحال خبره دې ته پاتې ده چې داسې یو ښه پلیټفارم میلاو شي نو انشاءالله ضرور کتاب مواد ما سره انشاءالله پوره دي. امجد فرهاد صاحب تاسو مشاعرو کې چې د ګډون کړی دی مشاعرو له ځای؟ نو مشاعرو له خو بالکل ځو په دې مخکې وړاندې ورځو کې چې کوم دی نو په هغه کې ابراهیم بابا سیرت پبلک سکول کې مشاعره وه فیض علي خان صاحب دي والا راغلي وو د سوات نه اعظم بنیري صاحب والا راغلی نو هغې کې شرکت مونږ کړی او په دې راروان اتوار په ناوګۍ کې زمونږ چې کومه چمله ادبي غونچه ده د هغې د سوري لاندې هم یو مشاعره کیدونکې ده انشاءالله نو هغې له به هم ځو او هغه دې نه مخکې هم ښه په کافي تعداد کې مشاعرو کې چې دی نو شرکت کړی دی مونږ شرکت هم کړی دی. په شاعرانو کې هسې د چا نه متاثر یې او ښه شاعر د څوک ښکاري؟ نو په شاعرانو کې خو اول چې دی نو زه د اسرار اتل صاحب نه ډېر زیات متاثره وم خو د هغه کلامونه چونکې اوس لږونه کې هغه زیات مخې ته نه راځي اوس ډاکټر بغزاده دانش صاحب چې دی نو هغه زما په شاعرۍ کې یو آیډیل دی او د هغه شاعري زه ډېره زیاته خوښوم ډېره خوند راله راکړي. صاحب د ملګرو سره نور تاسو کوم خپل کلامونه شریکول غواړئ هغه راته لږ ووایئ. زه به سره څو مات ګډ ټکي نور شریک کړم چې وایي ستا درد دې ماله راکړي ما دې په رضا ووژني ستا درد دې ماله راکړي ما دې په رضا ووژني او ته دې ژوندی یې ته دې نه مرې خدای دې ما ووژني ستا درد دې ماله راکړي ما دې په رضا ووژني او ته دې ژوندی یې ته دې نه مرې خدای دې ما ووژني او درد چې له دیده پیدا کېږي عکس مې څه لګورې عکس مې څه لګورې زما د یاد نښې به وسېځې خدای مکه چې تا ووژني او یاد دې هم دومره جاهلتوب راغستې نه مې پرېږدي شیبه مې مړ کړي چې ژوندی شم نو ما بیا ووژني او پرخر خو اوس هم مازدیګر ته د ټال خوا کې جاړي د انتظار په لمبو رید شلو غړن ځان په ژړا ووژني
ډېر ښه امجد پرهر صاحب یو بل کلام را سره هم لږ شریک کړئ چې ملګري ترې مستفید شي. زه به یو کتاب بله شریکه کړمه د ملګرو سره چې وي د فهم حوصلې او سړیتوب خبرې نه کېږي. د فهم حوصلې او سړیتوب خبرې نه کېږي، په مینه کې بیخي ګورئ د خوب خبرې نه کېږي. او جاړمه به نه اوښکې به نه تویم، جاړمه به نه اوښکې به نه تویم، په ستر شوه چې راغې زلمیتوب خبرې نه کېږي. امجد پرهر صاحب نور داسې کم شاعران ملګري چې دي یا کم خلک چې شعر و شاعري کول غواړي څه پیغام لرئ هغوی دپاره؟ نو شعر و شاعرۍ طرف ته چې کوم خلک راځي راتله غواړي یا کوم خلک شعر و شاعري کوي، نو زه د زړه نه د هغه خلکو قدر کوم، ځکه چې ماهرینو او مشرانو شاعرانو ته د معاشرې سترګه ویل ده او چې کومه پوهه خدای پاک شاعرانو له ورکړله کوم دغه، نو زه بالکل دغه کوم د زړه د قدر کوم د دغه خلکو، بالکل دې ته راتله غواړي، د دې ژبې د دې قام د دې معاشرې د دې خدمت چې دی دا په هر چا باندې فرض دی او چې دا وکړي نو هر سړي ته او به اختیار هم دی هر سړي ته چې راشي او د دې خدمت وکړي. پرهر صاحب تاسو خپلو خبرو کې وایي چې شاعر ته د کام سترګه ویل کېږي او خلک ورته د کام سترګه وي هم ځکه چې دوی هغه څه ویني کوم چې نور خلک نه ویني. نو آیا تاسو ګورئ چې په نن دور کې شاعران خپله ذمهواري پوره کوي؟ نو په نن دور کې خو د بده مرغه داسې خبره ده باچا چې شاعرانو کې ډېر کم خلک اوس پاتې شوي دی چې هغوی د ژبې د خدمت ته د کام د خدمت ته هغوی ملا تړلې ده. بعضې خلک چې دی نو اوس یو کاروبار شکل هم اختیار کړی دی، بعضې خلک هغه کوي. زه په بخښنې سره دا خبره کوم ټول نه، بهرحال خلک داسې پکې شته چې هغوی د خپله ذمهواري په صحیح طریقه ادا کولی نه شي، لکه بل طرف ته تللی دي. نو پکار ده چې هغه طرف دی پرېږدي. عزت چې دی نو په دنیا کې ډېر یو خوږ څیز دی چې د عزت طرف ته راشي نو ژبې له چې څومره عزت ورکړو نو انشاءالله خلک به ولم او دا ژبه به له دور عزت ورکوي. ډېره مننه امجد پرهر صاحب.